ویریږي د دې شیز دا ځینې خلک وایي چې د ایجنسو په نوټس کې به راشي په دې فلانۍ کې به راشي په فلانۍ کې به راشي ایجنسي زما ده ایجنسي زما ده فوج زما ده FC زما ده پولیس زما ده زه د پولیس یم زه د پاکستان یم پاکستان زما ده زما د وجود زما تن بدن د خپلې خاورې نه قربان شو زه به ولې نه یم زه به چا له اواز ورکوم او دوی کې کوم یو سړی د تنقید دپاره کړ دی جنازې به تر کومه پورې وځي دا د تختې اوبه لا وچې نه وي مفتي شاکر رحمه الله هغه دې رانه په بم باندې واچولو او د دې سره متصل یوه خبره کوم خفه کېږئ مه د علماو وحدت چې دی هغه د امت وحدت دی د علماو وحدت هغه د امت وحدت دی د رب خاطر وکړئ په یو بل بعد الموت د کفر فتوې مه لګوئ کینې ام المدارس موجود ده لوی علما موجود دي هر یو شی موجود دی که په معمولی خبرو باندې د ستاسو اختلاف وي په هغې باندې عوام نه پوهېږي نو عوام پوهېږئ د کفر فتوې په یو بل باندې بعد الموت مه لګوئ موږ له خو وینا کېږي اذکروا محاسن موتاکم ذکر وکړئ د خپلو ملک هغه ډېر زیات بدرنګ ولې دي ښایسته طریقې سره د هغې ذکر وکړئ هغوی له دعا وکړئ دوستانو ای تاسو د شیخ سمیع الحق صاحب نه عبرت نه دی تاسو د حامد الحق نه عبرت نه دی چې هغه په خپل تقریر کې وایي چې ما له دا پته ده چې درنګ د کسات دی سبا دی او که بله ورځ دی زه زما د شهادت د کلمې هغه ویب وایي تاسو په دې څیز باندې نه پوهېږئ چې تاسو به په کور کې دننه یې هغه بله ورځ به په سوشل میډیا وکته چې په کارپلن کې په کور کې دننه ورپسې ډرون لاړل نو چې دا مړه شو نو دا چا واخېسته دا رب واخېسته که اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة خانه په کلار کېنې نه په مزمتونو کېږي نه په دې کېږي چې ته خیرې وکړه نه په دې کېږي چې خدای ته تباه کړه په کلار کېنې نه مو هغه روجې دي نه مو هغه ایمان دی نه مو هغه شی شته په روژه کې مو تلې وزن مو کم هر شی مو ګران ورکړی دی د خپل مسلمان ورور وینه مو څکلې ده ذخیره اندوزي مو کړې ده هر یو شی مو کړی دی لومړی د الله رب کریم نه د خپل ځان معافي وغواړئ زما دې په خدای قسمي د کینسر مرض به در باندې لګي بالکل حضرت عمر ابن خطاب امیر المؤمنین په منبر باندې ولاړ دی لاندې نه ولې عربي اواز ورکوي خبردار خطبه دې بنده کړه موږ ته په مال غنیمت کې څادر میلاو شوی زموږ ته کمیس جوړ شوی دی تا ته لنګ وموالی دی لومړی د دې شیز وضاحت رانه وکړه تا غصب کړی دی د دې شیز وضاحت رانه وکړه چې تا دوه څادرې ولې اخیستې دي او ته او موږ ته دې یو څادر را کړی دی هغه ولې وایي د دې جواب به زما بچی عبدالرحمن درکړي عبدالرحمن پاڅېده هغه وایي زما د پلار قد لوی و ما نه چې کوم څادر میلاو شوی هغه ما خپل بابا له ورکړه نو د خپل نه کمیس جوړ کړی زما هغې نیلنګ والی دی نو چې هغه په 22.5 لاک مربع میل باندې حکومت کوي او هغه یو عربي له جواب ورکوي نو هغه ولې وایي چې ته خپله خطبه شروع کړه نو زه به دې کدوسرو نه تپوس نه کوم زه به دې غلو نه تپوس نه کوم زه به دې ډاکوانو نه تپوس نه کوم چې د قوم په حقوقو باندې غاښونه خښ کړي دي لکه د جوړې وینه تسکي او تپوس پوښتنې والے څوک نشته